نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف د قیامت ډېره سخته ورځ ده. هغه ځای کې به د هر چا ته د خپلو عملونو نتیجه مخته راشي. ښه اعمال والا چې کوم دي هغو نتیجه به مخته راشي، او د بدو عملونو والا چا بد عمل کړی دغه نتیجه به راشي. دنیا کې موږ یوه غلطه خبره وکړو، غلط کار وکړو، هغې دپاره موږ بیا یو عذر ولټوو چې نه دا مو داسې کړي وو، داسې وو، نو خپل ځان په ټګۍ ورګۍ یا په بانې یا په قسم یا په څه ځان خلاص کړو. خو قیامت کې په دو شیانو سره نه خلاصېږي، ځکه چې الله رب العالمین د موږ ظاهر نه خبر ده، باطن نه خبر ده، د موږ د ټولو عملونو نه خبر ده. نو هغه ځای کې چې چا بد عمل کړی وي، ظالمان وي، چې کله بیا هغو د خلکو خوښۍ وګوري، جنت وګوري، د هغه چې خوشحال روان دي، د 50,000 کاله ریز وګوري چې په دې کې دا هم په دې کې خوشحال دي، او خپل تکلیف ځان کې وګوري، او بیا د جهنم مخ ته ګوري چې دې کې زه همیشه اوسم، نو هغې د افسوس د پښیمانتۍ د وجې نه د خپل لاس به داسې خوري، داسې به خوري دس ته به ورسوي. چا چې کله ډېر کله حیران شي خپلې ګوتې وخوري، پاته نوی ته ولګي، داسې به دغه غمجان وي، دومره به په تکلیف کې وي چې د خپل لاس به وژوي تر ده ځه پورې ختم به کړي، خو خبر به نه شي. بیا چې دا لاس وخوري بیا به د بل لاس داسې وکړي، دا وز پرې وخوري خبر به نه شي. دا وایي چې افسوس چې ما د فلانکي سړي ملګرتیا نه وه کړې. نن خبره دې ته په ملګرتۍ باندې کوم. تاسو وګورئ تاسو د خپله ملګرتیا چا سره کوئ. تاسو موږ ته د ملګرتیا معمولي شی لاګي، د خپل صحبت، د خپل چا سره ناسته پاسته، د چا سره صحبتونه کول، او چا سره کېنستل، د چا کتاب پړول، دا موږ ته معمولي خبره لاګي. حالانکې د انسان په زندګۍ باندې د دغه د ناستې پاستې دومره غټ اثر ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپله موږ ته دې خبرې ترغیب راکړه، قرآن ترغیب راکړه چې ښه صحبت اختیار کړئ، بد صحبت نه ځان وساتئ. او په دې خبرې کې د هېڅ چا اختلاف نشته، نه دې کې انګریز اختلاف شته، نه دې کې د سیک اختلاف شته، نه دې کې د هندو اختلاف شته، نه دې کې د یو ساینسدان اختلاف شته چې هغه ډېر اختلاف وکړي چې د صحبت اثر نشته. دوی چې دا میډیا جوړه کړې ده، د دې دپاره جوړ کړې ده صحبت ته چې دې سره به د خپل خلک ځان سره ملګری کړي. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. ښه صحبت بو تا ښه جوړ کړي، د بد صحبت بو تا بد جوړ کړي. الله رب العالمین فرمایي په دغه آیات کریمه کې چې په دغې ورځې کې د قیامت په ورځې کې به ظالمان د خپل لاسونه متوي، پرې کوي به، ژویې به داسې خوري به، یغض ژویې به داسې. او یایې به څه یقول یایې به یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا. هی افسوس چې ما د پیغمبر په لارې سره روان وه، د پیغمبر په لارې روان وه، د پیغمبر ملګرتیا مې اختیار کړې وه، د قرآن ملګرتیا مې اختیار کړې وه. یا ویلته، دا ای د ما شمته، لکه موږ چې ای د ما بدبختۍ، ای د ما باد ریزې، لیتني لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش چې ما خو فلانکا دوست نه و جوړ کړه، لقد ادولني عن الذکر. دغه داسې سړی و چې زه یې د الله رب العالمین د نصیحت نه، د الله تعالی د ذکر نه یې زه خطا وکړم.
بعد جاءني مشت الله تعالی هدایت راغله الله تعالی نصیحت راغله ورته قرآن ورته راغله و حدیث ورته راغله و ښه صحبتونه ورته میلاو شوي وو خو زه یې راته ووړوله چې نه داسې مه کوه داسې مه څه داسې څه تاسو کله بعضې شیطانان بلیارې کې یې ته ویلور وي که یو کار ته به ښه کار ته روان نه دا لیپله مه څه اصل نه هغه د ابوجهل ملګري دارنګه په شیطانان هرې زمانې کې هر وخت کې وي نو د نبي کریم صلی زمانې کې به وو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم میلوېدلو چې دا لیپله مه څه دا ساحر ده دا جادوګر ده او دا څه قسم خبرو منځ به یې هغه به پیغمبر نه خطا کړو نو دا سره شیطان ده قرآن مجید په اسم دا سره شیطان ده الله تعالی فرمایي وکان الشیطان للانسان خذولا دا ځکه په دغه خبره په دې باندې ولګوله شیطان د انسان د ذلیل کولو وله ده دا انسان ذلیل کوي محترمو په صحبت کې تاسو ته مو کې دوې رایې نشته دي د سړي زندګۍ دیندارۍ دارومدار د سړي په صحبت من ده که صحبت وې ته بد حاصل شو دا نیک نشي پاتې کېدلی دا بدیږي المرء على دین خلیله سړی د خپل د دوست په مذهب باندې ده مشران یایي چې ما ته د چا ملګری مه ښیه ما ته سړی وښیه چې چا د ملګرتیا کې د خپله وښیي دا چا ملګری ده ما ته سړی وښیه چې د سړي اخلاق وګوره ما ته به خپله پاته ولګي دا فلانکي ملګری ده پته لګي وي نه د موږ نن سبا د معاشري صحبت خراب شوه ده موږ د خپل کور د وړکو نه خبر نه یو چې کوم پله روان دي چا سره کیني چا سره ناسته پاسته ده انبیا علیه السلام صحابه کرامو نیکوکارو همیشه یې دې خبرې خیال ساتله ده چې د ما زړه چا سره کیني د ما زوی ته څوک کومه ښځه وکړه چې کور کې داسې نه وي چې فساد هلته جوړ نه کړي موږ حیران پسې روان یو چې بس فلانکۍ سره ښځه رنګینه ده هغه یې ته وکړه خبر نه چې کوم ګوډه مو یې کور ته راووستو دا خو به صحبت وي که نه چې تا ښځه کومه کور ته راووستله هغه ښځه که بد اخلاقه وه د ټول مصیبت څنګه نیک اخلاق شي کېدلی نه شي که تا کور ته ښځه صرف په رنګ باندې راوستله رنګ ته دې وکتلو اخلاقو ته دې نه وکتلو د هغې چال ځال ته یې نه وکتو هغه متکبره وه یا ناشکره وه یا هغه بلې نورې پلیتۍ ورکې وي د ټول مسیح د ټول زمن چې کوم دي هغه پلیت شي حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین د حکم و چې ته به چې کله مکې مکرمې ته لاړ شي د کعبې ته نو لږ غندې به تر دومره وخت ورته موقع وه چې دومره به ته دارې بیا به واپس کېږي خپل وطن ته بل هغه ته خپل چې کوم ځای کې دو دیراو یو ځای کې اسماعیل علیه السلام دیراو بله کې اسحاق علیه السلام دیراو دسته برسي کال کې به یو ځای تلو چې یو کال یې راغللو یوه جلکۍ وکتله د اسماعیل علیه السلام په کور کې یې تپوس وکړو چې بچی ته څوک یې وایي زه خو د اسماعیل علیه السلام اسماعیل معتبر یم وایي چې څنګه وخت مو تېرېږي ګوره دا د انبیا علیه السلام یو سوچ ده دیمونه سوچ خپل یو سوچ ده اوس دا فوراً د خپلې نژور ازمیښت کوي چې د نژور مې په کوم حالت ده ده کې شکر شته نه شته ورکې د یوې خبرې نه به خپله پته ولګي چې دا د څه کردار ده چې بچی څه حال څنګه زندګي تاسو تېرېږي چې باباجي څه زندګي ده پېژندله خو نه د ابراهیم علیه السلام ده نه ورغلی و نه دې وکتلو موږ څه زندګي ده ټکاله میلوېږي نه سبایي سویه خوره چنځره خوره
بیګایي سوی خوره چینځره خوره غوښه شته نه بل اسلام دغه شي یوشي ما یو شاید دلته ناست یوشه چې شتان دی چې تا خو لوړ د پشت هغه شکور به څه به کوي څه به روزي به یې ورته وي چې کله د چشتان روشي دومره ورته ووایه چې د دروازې چوکاټ ته بدل کړي خوندوار د کومې دروازې چوکاټ یې ده دا بدل کړه چې کله اسماعیل علیه السلام کور ته راغلو هغې ته چې نن خو یې بوډا راغلی و داسې خبره یې وکړه مونږ یې تپوس وکړو چې کله ښځه لږ غوندې تېزه وي بیا هغه چشتن ته تېزې خبرې کوي ما خو یې ته ویلې چې بوډا خو چې کوم ده خورې پسار دي بس تشتانه خو سبهي غوښه ده بیګي غوښه ده داسې کاله شته نه ټماټر شته نه چې کدو شته نه پرخه شته بس یو شی ده چې هغه څه دې ته ویلي چې هغه ته ویلو چې شتن ته وایه چې کله هغه روشي ته وایه چې د دروازې چوکاټ ته بدل کړي چې ښه چې به ته لاړه شه وشه وایسته کور ته ته لاړه شه دا یې مو پلار و د هر پلار خبره به نه مني چې ته پلار وایي چې ښځه کور ته وسته کله کله څه وي جګړه جوړه شي کور کې داسې مه کوې خو دا پلار و دا څوک و پلار و دا داسې پلار و چې ده په ما زړه کې ذهن کې محض دین و او هغه د الله رب العالمین جل جلاله ته وحي کوله او د هغه الله رب العالمین جل تعلق و هغه ته دنیا باید بریاد نه و چې مو ذات یې نه وکړو یا دا نه وکړو هغه دا کتلو چې سبا ته به د مو المسیح کېږي هغه بیا څه حال وي د دې وجې نه هغه وایي چې دا چې کله ده چې کله بچا وشي هغه دا سندره به یې ته غېږ کې یایي نو دا به څه شي ناشکره به شي او چې ځوان مې ناشکره شو د ابراهیم علیه السلام څه شو شاکرا لانعمه ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د نعمتونو قدردان و شکرګزار و هغه دا نه غوښتله چې د ما په کور کې باندې شکر وشي یو کال نه بعد بیا راغلو او بله ښځه یې وکړله بل واده یې وکړو بیا چې ګوري یوه ښایسته جینۍ ده ښه ډېره ښه اخلاقه خوش اخلاقه کور کې چار کوي لګیا ده دالې دوري السلام علیکم بچی څوک یې بچی چشتان دی چېرته خو نشته خو لور ده بهر لور ده اتفاقا د دواړو وخت کې دا نه و کور کې اسماعیل علیه السلام بهر لاړو بیا یې تپوس وکړو چې بچی چې تاسو روزګار زندګي څنګه تېرېږي چې بچي تاسې د الله تعالی مهرباني ده تاسې د خدای نعمتونه دي تاسې د خدای کرم ده چې خال دې زرق نه غوښه نه مومي بیا پسې ړانده شولو موږ ته سبایي میلوېږي بیګایي میلوېږي خال دې سویې غوښه نه مومي مو ته بیګایي میلوېږي سبایي میلوېږي خلک ته دغه د غوښې دا شیونه نه میلوېږي موږ ته قسم قسم غوښې میلوېږي الله تعالی لویه مهرباني ده نو موږ هغې شکر نه شو ادا کولی خبره یې کې واده دلته کې غوښه ده بل څه نشته خو په شکر باندې ده دغه ځای کې دا بل پله څه ده یو تاسو ته مو مخکې ویلي وو چې منفي سوچ ته یو مثبت سوچ ته دا سوچ مثبت ته چې الحمدلله ابراهیم علیه السلام چې واپس کېدو وي ته وایي چې بچی چې کله د چشتان روشي ته وایي چې ډېر ښه د دروازې چوکاټ یې موندله چې ته ورته ونه یې نو دا تاسو دا خبره مو د واقعات ډېرې پوره بیان کړه چې انبیا علیه السلام په دې خبرې سوچ کولو چې داسې نه وي چې د موږ په کور کې داسې ښځه رول نه شي چې هغې واجنه د موږ کور حالات خراب کړي دا څه ده صحبت ښه صحبت اختیاروی مو ته څوک کله کله تپوس وکړي څنګه ښځه وکړو دې ته چې مور ته یې قسم نو چې پلار ته مو چې پلار ته یې ما کسې لور سره وخت تېروي څنګه میان دی هغسې لوړي څنګه ژان دی هغسې دوړي پښتو کې نقل ده چې څنګه کومه ژاندره وي که د مالګې ژاندره وي مالګه وړی چې کومه دوړه وي مالګوبنه دوړه وي که د هغه دوړه وي که غنم وي د غنمو دوړې وي که به دغه ترشر وي نو څه ته یې د کوڼې چې مته یې ترشر کش که کش ماشین وي بیا ګردونه وګورئ پوه شي داسې خپل ګردونه وي چې څنګه میان دی هغسې دوړي څنګه ژان دی هغسې دوړي
الله رب العالمین قرآن مجید کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا ایماندارو تاسو تقوا اختیار کړئ او د تقوا د بچي پاتې کېدلو دپاره او د تقوا د ترقۍ دپاره یو کار تاسو وکړئ وکونو مع الصادقین شو خلکو سره صادقو خلکو سره خپل صحبت اختیار کړئ تاسو به دا شی میلاو شي صحبت ترې ښایسته کړه یوازې حضرت انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ټکټ ته ویلاړ د ټکټ یې خوستو روانو هغه ته د چې د بل په تلو د ګوډي ټکټ یې خوستو او ببو ته ودرېدو چې ببو ته ودرېدو ببو داسې ته وکتل لږ صحبت چې وي که نه تا په زړه کې خدای پرې بسي چې ولې تا کې څه زوی در کې وي بې زویه تا دا زړه دې ډېر خراب نه وي شوه هندو داسې ورته کس یې هغوی ته چې څه کس یاره خو ما ته ټکټ راکړه هغه وایي ته څوک یې زه مسلمان یم وایي ته څنګه یې داسې ته ما نه کړې ما ځان سره څنګه ته یې که داسې ما که ځان سره زما مسلمان که مطلب یې دا و هغه ورته وایي چې مسلمان چې کوم دا ته مسلماني داسې ده چې هغه خو ته خپل مذهب پرېږدې بیا دا وي دا ډېر لویه ستره خبره ده ته سوچ وکړه ما ته اوس ټکټ راکړه زه لاړ شم هغه وایي چې نه ټکټ خو زه دېر کړ خو زه ته ما مسلمانوي اوس بیا لاړ شه خیر دی نو هغه ورته وایي چې تا کتلی نه د اسلام څه د هغه نه ده هغه وایي چې د تا چهره داسې معلومېږي چې دا یې د رضغنه چهره نه ده دا چهره چې ما وکتله دا د حق چهره ده دې ما کې نن راکور کړه بس چې ته څنګه یې چې ته څه یې هغه م وکړه مسلمانه تا کردار خراب کو ته غلط روان شوې صحبت دې غلط شو مخکې مسلمان خلکو مسلمان وکتو روان هغه داسې به صحبت به و داسې ښایسته به و داسې طریقه به وه چې سړي به وکتو مسلمانېدو ورباندې تا چې نن څوک وکړي ته ورته خبرې وکړي هغه ډېر راته خوند ورکړي چې تا کردار وکړي هغه چې خدایه توبه مې دا څه دي نو خپل صحبت تاسو ښایسته کړئ صحبت کې ډېرې خبرې راځي صحبت صرف دا نه چې ناسته پاسته ده تا کور کې ټي وي لګوله ده دروازې دې ټولې بند کړي دي چې دروازې درته وکړي چې ما کور ته څوک پر ځای راشي دې ته سترګې وباسه مو ښځو ته به ګوري څنګه او ته راغی کور کې ټي وي لګوله ده کور نه ووتې ته وایي د خبرونه کس زما دې ولګې زه پوه شي هغه کې هغه بلوانې راوړولې چې هغه سره څوک اتا نه شي ښځه دې ته کېناسته لور دې ورته ناسته ده دا ټي وي صحبت ده غلط صحبت دې اختیار کو بیا چې پلار مې زما مې ډکې زده کړي ډکې دغه ټي وي نه زده کوي که نه هغه ته چې کوم یې څه وي ټوکې ټکارې ده وکړي هغه ټولې خبرې رښتې ورکړي ما یې وار یوه وړکې وکتله هغې وړه غنې وړکې وه چې ترو کولی وي که څومره یې نه ګرځېدله داسې ډانس یې کولو چې مو چې دو چې ته چې ته رقاصه ده که څنګه ده هو ما ملګري ته وایي چې دغه کور کې ټي وي ده دا ټي وي نه زده کړې دا شی تاسو وګورئ د پېښورۍ ښځې ځوان چې پېښور وي او ځوان یې شوی وي هغه د اوو اتو کالو وي او د موږ د کربوغال د غټه ژبه یې ده ښه لیکن ملایي چې بران په شا و د تاسو ژبه یې خرابه کړې ده هغه یې درې نه بران شروع شو درې نه بران شروع شو په د ژبې یې لړلې نو تقسیمول یې راغلی چې سدې نه وه د درې کې بران په شروع شو درې نه خپله اولنې خرابه کړه بیا تلار چې کله وزیرستان ته رسېدله وزیرستان ته نو ښه یې ګلبا کړله نو دلته کې اوس موږ کوشش کوو چې موږ خپله ژبه زده کړو
اردو ژبه زده کړو خو نه شو زده کولی هغه وکړو چې کومه ژبه پېښورۍ ژبه یایي هغه زه نه شی ویلی ویلې چې د هغې د بچپن صحبت چا سره شو خپلې مور سره شو نو د بچپن صحبت ته ډېر خیال وساتئ د وړکتوب صحبت ته وړکتوب صحبت کې چې کوم که پنجابي یي هغسې پنجابي ته نه شي ویلی ځکه چې وړکتوب کې خبرې شي نه کش کېږي نو دې وجې نه د وړوکو ته خیال ساتئ چې د هغو کور هغه ته ټي وي ما ښیه هغه ته سندرې ما وایه هغه ته زیاړې ما ښیه چې ته کور کې ته وایه چې زیاړې ته وکړه افلکي ته تو زیاړې ته وښیل ته ورته ټي وي لګوله ده وګوره که وګوره که داسې خوند کوي ته موبایل کې څه شه بند کړي وکړه که نه دا ته په مشغولوي خو تی نتیجه به تو ته بېروځي بیا به ګوري بیا به وایي چې ځوان په بل طرف روان ده چې ته خپله خراب کړه چا ګیله یې چا نه کوي ته خپله خراب کړه ده ګیله خو ولې وکړه چې بل چا خراب کړه وه ته خپله ټي وي ته کور کې لګوله ده یې چې ښځه نه روانه ده یې چې ما طلاق راکړه نو چې تا داسې رنګین رنګین خلک ته په ټي وي کې ښایي وي ته او هغه تو چهره کسي د میژک د مخ ده هغه سور ځوان سړی ده هغه کسي او ته یې ته وایي ته یې سره ناستې خواندې سره نو هغه چې کله دا خلک وکړي هغه یې چې زه داسې شتان ویل نه کوم چې زه کور کې مې ده دنه زړه تور شي دغسې ده که دغسې نه ده ګیله چا نه کوي نو زور دې دغه ټي وي کسي تو زما چې کوم د تور مخې نیوله ده غوټ غوټ غوښونه یې دي غوټه یې پیزه ده هغه ځای کې هغه ښایسته ځوان وکړي هغه یې چې راپوه شي زه یې په څه بلوړه ولې ما ته زه څه کوي داسې خبرې بني به جوړې کړي ټک لوړ به شي دا ویلې دا څه شي خراب کړو تو ټي وي کور کې اېښه ده هغه خبرې کوي زه خبرونه درکې واوره خبرونه زړه کې واوره که نه خبرې خو زړه کې اورې داسې خو تو کې خو بل علت شته که نه نن شیطنات ډېر کېده هغه ګورې هغه نه خو نه یې دا شیونه تاسو په کور کې فساد پرې بسي دا شیونه تاسو په کور کې فتنه پرې بسي زه نه چې دې کې موږ تعلیم حاصلوو تعلیم یې کنه حاصلوي چې کله یا پلور لوټ شي چې کوم بزرګ ده تاسو څه کوئ هغه خدای ته معلومه ده تاسو څه کوئ هغه کې په خبره باندې پرې تاسو ته وکړه چې ټي وي باقاعده صحبت ده ریډونه تاسو لګولی وي سوز یې که راوویشتو فورن یې بندوئ که خبرونه واوري بندوئ د تا کور کې چې کله سوز غږېږي سوز داسې یو صحبت ته چې په کور کې منافقت راولي کور کې زنا راولي کور کې ورکه دې راغللو تاسو وګورئ چې هسې کور نه بار نه ورکه روشي تاسو کور کې څوک به زیاړې نه کوي خو چې یو سرکوز را بار نه روشي زیاړه یې وکړي مور زیاړه وکړي ته به زوی چې ته ولې چې ما د زوی مور زیاړه وکړه زما دې وګوره چې زما مې چېرته لاړ ده داسې نه وي چې ځکه چې د مور زیاړه د کوم نه راغله د زیاړه چې د زیاړه زده کوي چا نه زده کړې ده خو چا نه زده کړې ده که نه چا دا نوست پوست د صحبت لوی اثر ده یو سړی و چې د بوډا و چې واده کوم او چا ښځه نه ورکوله ښه سړی و بد نه و بار یې چا یې ویل چې ما ته زه واده کوم ښه سړی و رنګین سړی و خو بس بوډا و یوې ښځې ویل چې زه تا کوم خو په یو شرط یې کوم چې بوډاګانو سره به نه کښېني هغې داسې شرط ده دا زمانه بس واده یې وکړو را یې وستله بس خپله سپین ږیره و ږیره به تک تور رنګ ور کړی و تمباچا به یې چولې څنګ ته شمله به یې چږه نیولې وه ځکه چې خو ځوانانو سره به ګرځېدو ځوان خو دغه کارونه کوي مخکې خو نن سبا ټوپخې راغلی ټولو په سر کړي دي مخکې به دا شملې وي غېږ پېړ به ګرځېدلو نه سر خوړېدو نه یې پښې خوړېدې یوار دې راغللو پښېدلي کاټ کې ته کېناستو وایي دا ځای مې خوړېږي دا ځای مې خوړېږي
ښځه به پوه شوه چې بیا یې څه چل کړې ده. وایي چېرته لاړو؟ چا سره ناست وي؟ وایي چې هغه ځای کې وختي ملګری مو ډېر هغه سره ناست و. هغه پوه شوی چې هغه چې ټوخېږي هغه وډکې خوري دي. نو هغه چې هغه پوه او هغه دا چې ځوانان سره ناست وي دا همیشه ځوان ده. چې بوډاګان سره کېناست څه ده؟ بغیر د بوډا ده. ځکه چې بوډاګان خو بې دغه خبرې دغه ځای مې خوري دغه ځای مې خوري دا ملیان نه ماته شوله فشار نه پرېوته. صحبت خیال وساتئ. اخبار چې کوم ده اخبار تا کور ته راوړې ده هلته کې دغسې پرېږدوله. په هغې کې د لیډرانو فوټوان دي. لیډر خو بیا چې کله هر څه لیډر وي بیا څه خیلي ګزا کېږدی یا خیلي نه په سره یا داسې څه ځان برابر کړي ته هغه کور کې ورته ایښه ده اخبار دې کېږدولو کور کې. دا صحبت ده. دغې ذریعې سره موږ کور ته ګندګي ورننوته. ښځې تصویرونه ډېر کړي څه ده چې هفترو درځي هفتوار هغه څه درځي دا لې پلی فوټو لګېدلی ښځو دا لې پلی لګېدلی ده تو ځای کسي تو لوري کسي هغه لور تونه چلونه هغه زده کوي چې وګوره پوه دغې څنګه زیور بستي ما ته زیور راکړه تو ځای کسي هغه بل پله کسي. نو چې کله د تو معاشره خرابېږي د تو کور کې نه ته خپله شی په خپله ګندګي ځان ته راولي. چرزوري یې ورته کړې ده خو چرزیوری لحاظ یې ونه ساتلو تو خطا لاړې خطا شوی یې ورکې رسالې یې راوړي دي فوټوان ورکېږي هغه خلک کسي ورکسي. نو دا شیونه کور ته مه راړئ. شودو ډبې دي. خو شودو ډبې کې دې څه مطلب ده چې یوه ښځه به ویلوړه وي یو نرینه برکې ویلوړ وي خپله کې به ګپ لګوي ښکلا به کوي. زموږ دوکانه کې خدای دې ته هدایت وکړي څو وارې مې ته وایي چې داسې مه راړئ. په صرفو ډبې باندې قاضي په لیکله قاضي سړی ته سړي فوټو کې شته ده چې فوټو په هغه شی سره خپله یم چې ته یې نه خولې ته یې پرېږدوې بل یې پرېږدي هغه یې ته کسه چې سبا ته به دا خلک بیا دا فوټو نه پوکېږي ځکه چې هغه خو تجارت پوکوي د فلمونو باندې ته باندې شی خرڅوي ګمرې در باندې خرڅوي دواړه در باندې خرڅوي. ته یې دفې وکړه موږ کور کې هغې یوازې مې وکتلو یو ډبه راغلی و یوه ښځه پوه وه نرینه پوه مو چې د دې شودو سره د ښځې نرینه خپله کې څه مطلب ده مو دا ښځې لرې کړې چې بیا ځان ولرئ. مخکې چې د غوا یوه خبره خو وه اوس څه ده اوس نرینه یې ته په راوستو ښځې ته په راوستې څه شان دې خپله کي تعلقات ساتئ. دا ته تعلقات لري کور ته شته که نه شته. خپلو دوکانونو ته دا شی مه اړئ چې خلکو باندې د ګناه خرڅوي. شته دي. ته چې کله کوشش کوې وایي ته وایي چې ما ته بیا بغیر فوټو شی راکړه چې د یو دوکاندار تپوس وکړو بل تپوس وکړو بل تپوس وکړو اخري به غایې ته یي چې ما ته بغیر فوټوانو شی اډر به ورکوي اډر به خپله خلک ورکوي چې د فلانکا شی خرڅېږي د فلانکا شی خرڅېږي خپل په خپله به تا معاشره برابره شي. موږ کوو نه که نه فلانکۍ شودې شي دي چې ښه فوټو په لګېدله ده شودې شي نه وي فوټو په ښه لګېدو ته خوند در کوي هغه دې کور ته روان کړو. د چاکلیټو د 2 روپۍ چاکلیټ یوې روپۍ چاکلیټ ده په چاکلیټ یې ستا د ښځې فوټو ایښه ده شته که نه شته د نرینه فوټو یې ته ایښه ده. نو دغو شیانو کې احتیاط کوئ که تاسو یایئ چې زما کور د باد شي زما معاشره د باد شي زما د حالت ته بچي مې د ښایسته وي نو بیا د خپلو بچیو دا کوشش وکړه چې ته کور ته راډېته شه او د ما بچه ګرځي چا سره دا خیال وساته. تاسو وګورئ چې کله تو کې ډېره سختي راشي که نه سختي ډېر سخت مزاجه شي بیا د درېبه په غوړ لاندې کښېنه چې درېبه په غوړ لاندې کښېنې که نه تو کې نرمي راشي هغه اوبه خپله سار ده ټنډوله به در کې راشي. په تنور چې ډېر کار کوي کوه خو ګرځوې بار بیا به څه کوي سخت مزاجه به وي ور خپل مزاج ده
ځکه شریعت ته دا ویل دي چې ته په کومې څرمنې کښېنه په کومې ما کښېنه. تاسو وګورئ چې کوم خلک وزې سره وي هغه یو بل نمونه وي، چې کوم خلک اوښان سره وي هغه بل نمونه وي. اوښان هغه د ځناورو صحبت اثر کوي، د ځناورو غوښو خوراک اثر کوي. خنزیر غوښه چې مه خوره، ټول د اوس بې غیرته شی دنیا کې خنزیر ده. دا شی نجس دی. دې وجې نه چې دا شی دې سخت بې غیرته ده. د کتابونو تاسو پړاو کې او تاسو د خنزیر بې غیرتي وشي چې دا دومره بې غیرته ده چې داسې بې غیرته جانور په دنیا کې نشته. د دې وجې نه چې د یورپ خلک د اسیان چې کله د جانور خوري ښځې غیرت کوي. زموږ د توجهیې ورځي ملګري ته تپوس کولو چې ته خو امریکې ته لاړ وې، د امریکانانو زیاړه څه شي کوي، ځکه زیاړه خو چاته چې مور خور زیاړه وکړي هغه خفه کېږي به د دو خو د هغې زیاړې شرمېږي، د ته خو دا خوند ورکوي چې تو زیاړه څنګه ده موږ ته زیاړه وشه په څه شي خفه کېږي. خنزیر غوښه حرامه کړي. درنده غوښه مه خوره، ویلې تو کې به درندګي راشي. څه به راشي دې کې تو کې به درندګي راشي، ته به درنده جوړ شي. تو ته شریعت دومره لحاظ ساتله ده او ته خپل لحاظ ساتي خطا کېږي که نه. تاسو راشئ مقناطیس راخلی، دغه تاسو سره دا اوسپنه ده داسې وایسوله تاسو چکو راخلی په یې مقناطیس وسولئ شلن رګړای سره وخوري، بیا تاسو دا مقناطیس پرېږدوه، دغه چکو راخله اوسپنې ته یې ونیسه غرچې کوي، نیسي که نه نیسي. ویلې چې دې صحبت اثر ته وکړو په دې کې اثر وکړو. ګلاب ګلونه راخله یا عطر شر راخله باندې که هغه په یو صندوق کې کېږدوه، وګوره کپړونه به دې خوشبویي رسي. کوم بل نه راغله خوشبویي د دغې خوشبویي اثر په څه شي کې وکړو؟ په دغو کپړو کې وکړو. درنګ ته بدبویي اثر کوي، خوشبویي اثر کوي، د تو ښه صحبت اثر کوي، بد صحبت اثر کوي. الله رب العالمین د موږ ته ټول ته ښه صحبت اختیار تشکیل وکړي. نو ښو صحبتونو کښېنئ، هغه سره مه کښېنه چې حسید وي، تا کې به حسد راشي. هغه سړي ته مه کښېنه چې هغه چرسي وي، تا چرسي راشي. ما یو ملګری و دلته کې چرس ته کولو راغلی و، د قصور ده، ملګري یې پېژني، ډېر ښه سړی ده چې وایي ګورې رښتیا بزرګ ده خو بس صحبت خراب کړی و، اوس څنګه شوي خبر نه ده. راغلو موږ یو کال تېر کړو، چرسي و، چرس نه مانې شو، پوډري و، پوډر نه مانې شو، ده کې جذبه پیدا شوه. ما ته یې ویل چې زه به خامخا څه د څومره یې ما ملګري دا ټول به زه پوډر لړوم. ما چې کسه څوک روانړی څه به نوې ته چې دعوت ورکړو، ما چې دعوت به نه ورکوي چې پرېږده. ما چې ته ما چې خبره منې چېرته کې چې لوګا ګوري هغه نه منډه وایه. لوګا سړی خو پرېږدوه، پډري خو پرېږدوه، ته خود نصیحت ما کوه چې چېرته کې لوګا ګوري لوګا هغه نه منډه کوه. هغه ته عجیبه ولګېده چې مفتي صاحب څه خبره درته کوي. دومره مې ته ویلو چې ګوره که په سمندر کې هاتي و وډوړکي ته دې رسه مولې پرې وتړله چې د هاتي داسې مخ ته څه د هاتي څه ده، هاتي مخه جوه سمندر نه، او هاتي دالې پله روان ده سمندر کې په دریابه کې. هاتي به د ورکه به دریابه ته ورځي که د هاتي به دریابه نه راوځي. په خبرې خو پوه شوې که نه. دعوت نه څوک نه منې کوو، خو ته یې چې ته دومره پوخ نه یې، ته دومره تکړه نه یې، تو کې دومره زور نشته، ته ځان پسې وړوي، ته نه یې پسې وړې، هغه دې پسې نر وړي، ته یې پسې وړې، هغه مضبوط ده، هغه هاتي ده، ته وړي که وړکئ. لاړلو کور ته، خامخا جذبه وې راغلې وه. ملګرو ته یې ویلو چې تاسو ګوره کسه دا چرس څه کوئ، سګرټ څه کوئ، دا پوډر څه کوئ، زندګي مو خرابه کړې. هر څه لوټ شو کربوغې ته خپل یو موږ یا په تبلیغ کې لوټ شو، خبرې یې ته وکړې. هغه وایي چې څه کې خو نه که نه کېناستو دې مسیحتن چې خیر دی پسې کېنه ما که دو ته وړوي ځان پسې کېناستو. بیا یې ته وایي چې شوټ ته ووایه. نو هغه ورته وایي، ده ورته وایي چې نه بیا سوچ یې راغلی چې خیر دی دو ته به وکړه
دو به تو ته به وکی موږ دغه غفته کیږو بیا زه کې دا سوچ کړه چې زه د کلونو چرسي وم بیا زه مانې شوم یو سره خو زه بیا چرسي نشي کېدلی هغه بیا چرسي شو چې دویم کال ته بیا راغلو دا کې داسې روانو ژړېدو اصلا کې یوې نه ژاړې اوتې صاحب تو پھر چرسی بن گیا چې بیا چرسی جوړ شو د څه صحبت خبرې پوه نو خپل اولاد ته فکر کوئ ځان ته فکر کوئ غلطو خلق سره ما کښېنئ غلط شیونه کور ته مه راړئ تصویرونه کور ته مه راړئ ځان ته کور ته سرزونه مه راړئ کور کې ټیویګان مه غږوئ موبایلو کې د ورکو ته تصویرونه مه ښیئ شیونه مه ورته ښیئ دې کې ورکې خرابېږي بیا سبا ته نن ته ښه شی ښیئ سبا ته هغه بعده بېکر شي دعا وکړئ چې خدای موږ ته خپل محبت نصیب کړي موږ ته خپل تعلق نصیب کړي موږ ته خیر نصیب کړي الشر نه مو وساتي الشریر د شر نه مو وساتي الفتنې د فتنې نه مو وساتي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین